السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ما محترمو د ایمو کوم پوره ډرامه باز ده. تاسو به خبر و د یو ویډیو ډیر زیاته وایرل شوې ده چې ماشوم وړکې د ابوبکر بنامې سره او د عمران خان سره ملاقات شوې ده او هغه ته بیا څه کمیس باندې لیکن کړی د عمران خان، نو هغې نه جوړه شوې وه ډرامه او په میډیا باندې زه ګورم ډېر ټرینډ اخیستی ده او خلک د کمیس قیمتونه لګوي. څوک یې چې زه په 10 کروړه اخلم، څوک یې چې په اربه اخلم، څوک یې چې په 10 اربه اخلم، څوک یې چې په 10 لکه اخلم. الغرض هر قسم خلک دي پکې، بس یو ګپ را جوړ شو، یوه ډرامه را جوړه شو، هر سړي پکې حصه واخیستله. سمه نیمه په هغې کې بیا دوه قسمه خلک دي، خو هغه دي چې هغه هسې هوایي پوسټونه کوي. مونږ پکې یو پوسټ کړی و، نو داسې قسم خلک خو هسې موله وشه بس پاته ده که نه، چې دی اخیستنو وله نه دي، هسې ګپ یې را جوړ کړی ده. خو یو قسم هغه خلک دي چې هغه ګوره سنجیده دي، ځکه عمران خان سره محبت ته و دا شی چې روشي موله اصله عمران خان له یو ذات هم ورکول غواړي په داسې قسم اعلاناتو او خامخا سیاست ته که نه څه سیاسي اغراض هم وي پکې. نو د ما محترمو زه په دې ځای کې دا خبره کول غواړم، ګوره د ایمو په معاشرې کې داسې قسم خلک شته دي، داسې غریب، داسې خلک چې هغو د میاشتې سودا، خو څه کوي ما ته ښه د میاشتې سودا واچو، میاشتې دوه د هغو غریبانو د یوه ټایم د رزق درک هم نه لګي، د ګلې درک یې نه لګي. داسې خلک شته دي، داسې په معاشره کې داسې کونډې رنډې شته دي چې هغو د پوښتنې څوک نشته. مو تاسو یو قمیص چې د 200-300 دغې اصل قیمت ته په لیکلو سره هغې څه قیمت خو زیاتېږي نه، نو اخ کمیس له مو تاسو تیار یو چې په عرب کې اخلو، کروډ کې اخلو، ویلې چې د یو چا سره مو محبت ته که نه سیاسي معامله ده، نو هغه کروډونو کې اخلو. خو لیکن چې د غریب خبره راشي، د معاشرې د هغه خلکو چې د ګلې درک نه لګي هغو خبره راشي، هغې کې بیا زه ورته 100 روپۍ ورکولو له هم تیار نه یو، 100 څه کوي چې 10 روپۍ ورکولو له هم تیار نه یو. نو د ما محترمو چې خامخا تاسو له خوند درکوي چې اعلانات کوو بار بار، زه ګورم په د میډیا باندې څوک یې چې په 10 کروړه، څوک یې چې په 10 اربه، د دغو خلکو سره مدد وکړو چې په کار مو روشي، څه په ښې مو روشي. دې شي کې هېڅ شی هم نشته، بلکې کم عقلتوب د یو 500 روپو شی تاسو په عربونو اخیستنو له تیار یو. نو ګوره د غرباو د مساکینو د دو مدد وکړو، ځکه چې ګوره دا غزیله نه دا غزیله دې له هم تیاری کول ده، د قبرستان ده. نو که غواړو چې دغه ځای کې کامیاب شو، نو د غرباو مدد وکړو، د غرباو مساکینو سره مرسته وکړو، دا فضولیاتو کیسو پیسو نه راووځو. مخکې هم د ویډیو شیر کړو. السلام علیکم ورحمت الله.